غریبانان ته د رمضان ریلیف پیکیج د سره وجنه نه ملاویږي. په دې ویډیو کې مکمل په حکم ځکه زیاتره د کسان دي چې هغه ته د رمضان ریلیف پیکیج ملاو نه شو. ځینې په دې کې دي چې هغه بې نظیر روپۍ اخلي، هغه هم دا تپوس کوي وایي موږ ته د رمضان ریلیف پیکیج میلاو نه شو. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم ځکه چې کم کسان ته بې نظیر روپۍ ملاویږي نو د هغو لپاره هم دا ویډیو چې دا لازم ده. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغه مالدار دي او هغه هم کوشش کوي چې موږ ته د رمضان ریلیف پیکیج میلاو شي او په دې کې غریبانان چې هغه وایي هغه دغه مالدارو ته چې دی میلاو شو. نو یو کس هم ځان ته مالدار نه وایي. کله چې د حکومت د طرفه روپۍ راشي هر سړی وایي زه غریب یم. یو کس هم ځان ته مالدار نه وایي. داسې به وي چې په سلو کې که چېرته یوه دانۍ یا په زرو کې یوه دانۍ نه به ځان ته ښه وایي چې زه برابر یم او په ما باندې دا خیرات چې دی دا نه کېږي. نور هر یو کس دا کوشش کوي هغه وایي چې د حکومت دا روپۍ چې دی دا ماته میلاو شي. نو دې ځل له دوه د قسمه د رمضان ریلیف پیکیج یو 13,000 روپۍ وي او بل 12,500 روپۍ وي. نو ځینې کسانو دا وزیر اعلی د هغې لپاره کارډونه جمع کړي دي او په هغې کې هغه غریبانانو او هغه موږ ته د رمضان ریلیف پیکیج میلاو نه شو. نو هغې کسانو له د رمضان ریلیف پیکیج نه ورکوي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي هغو ته دواړه نه میلاویږي. 13,000 ورته هم نه میلاویږي او 12,500 چې دي دا ورته هم نه میلاویږي. په دې کې بیا ځینې کسانو ته میلاو شي هغوی موږ ته خو میلاو شوې وایي ته خو وایې چې نه میلاویږي موږ ته میلاو شوې. نو د حکومت چې دی دوه سترګې یو ړنده او یو روغی. نو چې د ړندې د لاندې رالی نو تا ته میلاو شي خو چې د روغه د لاندې رالی نو تا ته نه میلاویږي. بل لا که را تا ته میلاو شي نو ستا د بېنظیر روپو ته هم خطره د دې د لاسه پرېوتی شي ځکه دا ستا اکاونټ ته رالی نو د دې د وجې نه بیا ستا دغه روپۍ چې دي دا په راتلونکي وخت کې بندېدی شي. کله چې بیا تاسو د دې پروګرام نه وکاږي نو ځینې کسان بیا دا خبره کوي وایي موږ څه غلطي نه ده کړې موږ غریبانان یو او زموږ روپۍ چې دی دا یې بندې کړې. نو ته دلته کې دا غلطي وکړې چې هغه وایي چې دې ته به نه میلاویږي او تا د دې لپاره کارډ ورکړی او هغه ستا په نوم باندې دغه روپۍ راشي. چې دغه روپۍ راشي نو د دې د وجې نه بیا ستا د بېنظیر روپۍ چې دي دا بندې کړي. نو ته به کوشش دا کوې چې د دا قسمه پیکیجونو دپاره منډه ونه وایي. بل چې دی په دې کې ځینې نور غریبانان دي هغه غریبانان دي چې هغو ته د کونډو روپۍ میلاویږي یا د یتیمانانو روپۍ چې دي دا ورته میلاویږي. نو هغه هم کوشش کوي چې موږ ته د رمضان ریلیف پیکیج میلاو شي. نو هغه په دې ځای کې چې دی هغه نه لیکي چې چاته یو قسمه دغه میلاویږي پیکیج میلاویږي لکه تاسو ته د یتیمانانو یا میلاویږي یا د کونډو میلاویږي نو تاسو ته بیا د رمضان ریلیف پیکیج چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. لکه د هغې لپاره بیا کوشش چې دی دا به نه کوئ ځکه چې د چیرمین سره چې دی هغه هم د کار سره لیکلی شوي چې د فلانې کونډې ته چې دی دا میلاویږي د کونډو روپۍ ورته میلاویږي. ځینې یتیمانان دي هغو ته د یتیمانانو میلاویږي خو مور هلته ژوندی اکثر هغه مور چې دی هغه خپل کارډ هلته ورکړي. نو تاسو ته به دا نه میلاویږي. تاسو به کوشش چې دی د دې لپاره به نه کوئ. او څنګه چې مې درته وویل چې مالداره خلک یادوي چې کم پی ټي آی والی نو هغه وایي چې مالدارو ته میلاویږي. کم چې پی ټي آی والا نه او نور دغه والی نو هغه وایي دغه ته میلاویږي د پی ټي آی والا ته چې دی دې ته میلاویږي. او چې پی ټي آی والی هغوی خپلو رشته دارو او مالدارو دې له یې ورکړو. نو دا خبرې چې دي دا به ټول عمري کېږي. لکه دې خبرو نه چې دی وطن نشته چې پی ټي آی والته میلاویږي او پلانې ته میلاویږي دا خبرې به کېږي. دا خو مخالفین دي هغه هر څه ویلی چې که د نور حکومت راغو یا د دغې کس په لاس باندې تقسیم کړو دی هم دومره ایمانداره نه دی چې دی هر کس ته ور ورسېدی به پکې د هغه نه زیات خپل رشته دار چې دي دا پکې یو ځای کوي.